آیا دا حق فرعون دی د موسی علیہ السلام یا بل دی؟ د دې څه تصدیق نشي کېدی. وی به نو خو په آرام نه دی پروت. زما ستا د کالج هلکان سیل لتل دي هلته، نو وی هلکه لاس اوچت کړې خدای دې زموږ د پلار وبخي. یا الله یا الله د پلار زموږ وبخي. او ولاړ دی نټ دور دی په نټ فوټوان راله لاسونو جو هلکه دې پلار ته دوا کوي. دا خو د هغه پلار دی چې ده وی زه رب یم انا ربکم الاعلی. که زموږ ځوان د دین نه خبر وی ده به فرعون باره کې سوالونه نه کول. ښه مزې سره ښه هیغ نیغ دي سوال کې دادا دی الله وبخي مشر و. دا وایي زموږ د پلار پلار و. یي به ستا د پلار پلار به ته چې پرې دومره خوږېږې ستا د پلار پلار به. د دین نه مخلوقات لرې شوي دی. دې ته ورسېده چې فرعون له دعا غواړي. یا خدای پاکه اوس به څه کوو؟ فرعون غونې خبیث له دعا غواړي چې په کفر مړ دی مردار شوی دی خبیث دی نو ملعون دی نو لعنتي دی. پوه شوې؟ یو سړی په کفر پته نه لګي مړ دی یا نه هغه باره کې بد نه شوی دی. هغه باره کې به غلی کښېني. بس موږ ته پته دی فرعون په کفر مړ دی. قرآن پې ګواه دی. ډېره لویه کلمه یې ویلې ده ځان یې شلولی دی و الله ته منظور شوې نه ده. ښه دومره کلمه اوږده ویلې ده چې زه تاسو ته په یو سا هغه کلمه د فرعون نشم ویلې. سا به راباندې رامات شي. شلېدل لیسې به داسې مدونه یې راښکلي که نه چې زه تا ته څه ووایم. آمنتو انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل. چې دوه ځله پکې سا واخلو بیا یې نه شو ویلی. فرعون تکړه سړی و سړیه په یو سا یې دومره کلمه ویله. قرآن ورته وایي الله فرمایي الان اوس ته خو تر اوسه خدای وي اوس نه منظورېږي وخت د باندې تېر ول اوس د باندې وخت تللی اوس کله منظورېږي. پوه شوې که پوه نه شوې؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. چا موږ پورته کړو د ځای د وده کېدو زموږ نه. چا پورته کړو موږ ځای د وده کېدو زموږ نه. پوه شوې؟ هذا ما وعد الرحمن. دی به وایي افسوس ته چا موږ پورته کړو د ځای د وده کېدو نه د ځای د آرام. الله فرمایي هذا ما وعد الرحمن. هذا یا قول د الله یا قول د فرشتو یا قول د منکرینو دی. دا درې واړه مفسرین ذکر کوي. خان یا قول د الله دی هذا ما وعد الرحمن. الله چې تاسو سره لوس کړی نو هغه دا دی چې زه به تاسو پورته کوم. یا قول د منکرینو خپل دی. و موږ ته دنیا کې چې وینا کېدله چې داسې مرګ دی بیا ژوندي کېدل دي نو هذا ما وعد الرحمن. دا دی هغه چې موږ سره لوس مهربان بادشاہ کړی و. یا قول د فرشتو دی هذا ما وعد الرحمن. دا تاسو چوئے او د کېدو ځای نه منګه چا پورته کړلو نو فرشتې به وایي هذا ما وعد الرحمن. دا دی هغه چې وعده کړې وه مهربان بادشاہ وعده کړې وه. وصدق المرسلون. رښتیا ویلیو انبیاء علیهم السلام چې او زمونږ بندگانو او امتیانو دا د الله وعده ده مرګ نه بعد پورته کېدل دي. دا د الله وعده ده مرګ نه بعد پورته کېدل دي.
دا د الله وعده ده. مرګ نه بعد پورته کېدل دي او رښتیا ویلي و انبیاو. هلته به بیا سړی پوه شي چې د نبیانو مولیانو چې څه وي دا خو رښتیا و سړیا. انکانت نبی دا پورته کېدل د دویم ځل سبی انکانت الا صیحتا واحدا نبی دا پورته کېدل د دوی مگر چغه یو نبی دا پورته کېدل د دو مگر چغه یو یوه چغه بی بس یوه چغه بی. بس یوه چغه بی دا ټول خلق به پورته کړی شي. الله ته څه ګرانه خو نه ده. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ پس ناسا په دوی ټول به زمونږ طرف ته حاضر شي. ټول به مونږ ته حاضر شي. ټول څه چې دي که نه دا ټول به حاضر شي. دا ټول به حاضر شي. فَالْيَوْمَ نن ورځ لا تظلم نفس شیئا نن ورځې ظلم به ونه کړی شي هیڅ نفس باندې شیئا هیڅ ظلم. لا ظلم اليوم اعلان به وکړي الله تعالی زما بندگانو ظلم نه مه یریږئ. د دنیا عدالتونو کې ظلم کېدی شو ناقجنو په مخه سړی راتلی شو د ناقې کیسونو کې مجرم ثابت دی شو لیکن دا داسې عدالت دی لا ظلم اليوم نن چا باندې ظلم نشتی مزې نه دي ظلم نشتی. دلته موږ یریږو دروغو کیس برابرې څوک وکړي پرچه به وکړي قید بشم مجرم نه یم قید بشم غلطه ګویي به وکړي شهادتیان د دروغو به خپل ایمان وبیلي ما به قید کې بند کړي نرور هلته دا شی نشته. یا خدای شکر دی چې ظلم نشته قیامت. او چې تاسې کړلي نو ستا شوق خبره ده که نه تا چې څه کړلي ستا د شوق خبره ده هغه خو څه د ارمان نه ده وروره. ظلم نه مه یریږه. اعلان به رب العزت وکړي لا ظلم اليوم نن چا باندې ظلم نشته دی. ظلم نه دې څوک نه یریږي د دروغو ګواهۍ نه دې څوک نه یریږي. او بل به رشوت ورکي ما به فساو کی نه رشوت ورکولو نه دې څوک نه یریږي. دلته خو چې قوده ورکړه او کیس الټه شو مجرم ساز شو ساز مجرم شو ځکه قوده تله قودې کار وکړو هلته دا قودې نه چلیږي. دلته دروغو ګواه تیر شو هلته د دروغو مور راوړی نشتی چې په یو انسان باندې د دروغو ګویو کې نشي کولی. مجال د چا د پلار نشته سړی چې دروغو ګویو. ظلم کې دلته سړی څنګه راځي یا قوده استعمال کی د روپو یا د دروغو ګواه راشي. دارنګې ګڼ ګوان قومونه جمع شلل یو سړی قید کو نه 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 هلته دا قومونه مومونه نشي جمع کېدی. هلته د چا ګڼه په کار هم نه راځي. هلته خو ګڼه خو ګڼه ده هلته ستا هغه پلار ستا په کار نه راځي. هلته ستا هغه مور ستا په کار نه راځي. هلته ستا هغه زوی ستا په کار نه راځي.
د پلار لغونې عمل به کم شي، دی به ګرځي د ته به د زوی مخامخ شي، دی بیا لکه ته ما پېژنې او بابا جي ته زما پلار یې، وی ګوره ته ما وړوکې لوی کړی تاله جامې تاله واده دغه کیسه مې دله کړې وه او بابا جي ټولې کاتې دې کړي دي او ډېر ښه دې کړي دي بچیا زما یو کار دی یو غاړې ته زوی بل غاړې ته پلار دی د پلار د دې زوی سره کار دی دومره ونې عمل یې په کار دی زوی ورته پلار ته وګوره پلار مې ډېر روزګار دی نن دله عمل په کار دی څنګه پلار دی بابا جي ته څه غواړې ماله دومره عمل راکړه زه به جنت ته لاړ شم بابا جي دې کې د ملګری نه یم بل څوک به چا سره څه وکړي هلته چې ستا زوی ستا ملګری نه دی پوه شوې چې د کوم زوی دپاره حرام جایداد تا زیات کړی دی او جهنم میز کې پروت دی دا زوی ستا په کار نه راځي نه راځي کومو پلرونو به ځان له جهنم واجب کړی چې د بل نه ځمکه په زور اغوستي په دوکو اغوستي مټ استعمال کړی قوم استعمال کړی حکومت استعمال کړی پټواري له رشوت ورکړی اپردي کانالونو نه ځان پسې کړي پلار جهنم کې غوپې وي هغه دلته پکې کرکټ کوي تاسې ځان ووجه تاسې ځان جهنمي کو دا زوی تاله دومره عمل نه راکړي دومره الله به لاړ شه ستا خپل به هغه نه د عمل راوړه بیا په جنت واوړه دی به ته زما زوی او بابا جي ته مې پلار دومره ونې عمل مې لګې لږ ونې بابا جي دې کې د ملګری نه یمه دې کې د ملګری نه یمه نن ته په شل کنال اخوا پوله کېده که نه او که نه تا زوی له زیاته کړې ده ډېره ښه خبره رونو کې چا زیاته کړي واپس کوي د جهنم غوپې به درته ګرانې پرېوځي بالکل واپس کوي که نن نه سل کاله پخوا روانه یې کړ دی ستا نیکه ته پوهېږي چې دا 10 کناله ظلم زمانې کې کړلی هغه 10 کناله واپس کرور نن د پلار د نیکه د جهنم نه وباسه واپس کا غوپې وی لګیا دی هلته کې د دې زوی د لاسه د دې نسي د لاسه زوی نسې پکارېږي نه نو هلته د ظلم میدان نه دی ښه هلته د ظلم یا الله شکر دی چې قیامت کې ظلم نشته اوس یو ځړي په شوق ځان له څه شی کرلی نو خو ریبې به نه نو نه ته چې کرې زه به ریبې ته به ریبې ما چې کرلی ته به نه ریبې ستا چې کرلی زه به نه ریبې نو ته ځان له غنې مه کره ته ځان له د کیکر غنې ولې کرې مه کره دا به تا داسې خوب کي که نه چې یاد به وساتې خپله 2 انچه ځمکه بل ته پرېږده بل نه مه اخله بلکل مه اخله نبي علیه السلام یې اور ټوټه ده ګرځوه اور ټوټه ده ګرځوه فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا نن رز پچا به ظلم ونشي هیڅ ظلم به ونشي ذره بر ظلم به ونشي وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بدله نه درکولی کېږي تاسو ته مګر هغه چې تاسو کړي دي تا چې څه کړي دي د هغې بدله هغه بدله ملاویږي تا چې څه کړي دي د هغې بدله ملاویږي بل شی نشته ان اصحاب الجنة اليوم فی شغل فاکہون یقینی جنتیان نن رضی قرآن وی قیامت کی نن رضی جنتیان نن رضی فی شغل فاکہون پا مشغولتیا کی بئی لذت اغستن کی بئی خوشحال خبری کون کی بئی فی شغل خوشحال خبری کون کی بئی مشغولتیا کی بئی فی شغل فاکہون
فی شغل فاکہون دوی پا مشغلتیا کی بوی فاکہون خوشالا لذت اغسطن کی بوی فی شغل خپلو بیبیانو سرا ناستا ولاړه کون کی بوی دے دنیا کی رخص لوی شوقیو قرآن وی دس خزی بدل اللہ در کی تب عورتا حیران عاشق او نشو آوانی ہاں چاچے دل تک دغا غلط کارونا کڑی دی نو گرانا وانی بیشی ورطا نو گرانا بیشی ورطا ناستا دا شمیر رز زوانی دا سیات لبا ختمی او آغا زوانی چی تالا اللہ راکڑا آغا ختمی گی نا آغا ہمیشہ دا پارا آغا نا ختمی گی آغا ہمیشہ دا اللہ اکبر ہم وازواجم دوی او دوی بیبیانی دا جنتیانا او دوی آغا بیبیانی چاغا جنت تتلی دی دا بیبی با پترجو بانے دا حرو نوچتی کتاوی زخو دن دل تا دیر تنگو ما اول تا دیرالا دا مشرکڑا دیر بگرانشی نا دا خویون بدل تا پاتی شی دا دی چکمو کنا حل تا با دی جدا خویون نہیں دی دنیا کی عبادتونا موزونا دا اللہ دا رضا کارونا کری دی دا اللہ دا رضا کارونو کولو دا موزونو کولو دا وجنا پا حرو با دا بی بی اوچتی که جنت تا چتا لارا که دا حالو دا اوز چه دا خواری دینو خوارا خویی خوارا خدای خبر دے پا کم غاڑا وزی خوش زنانو تا جنت گٹل آسان دی چه خپل خاون رازی کی خپل دا بچو خیال ساتی او دا قرآن و سنت خلاف نکی جنتی دا او چه خاون تی نرازی نو لولی علماء نمانگ اوریدی دی دا مشوری پا طریقی لولی علماء دا وینا کری دا چه هر ماسخوتن چه ودکی گئی نو یو بل تا مافیو کئی سڑے دی خپل خز تا مافیو کی او دا خز دی سڑی تا مافیو کی نو علماء وی چه دا ولی دا زکا کہ دیشی سار دی دو کی یو غل پاتشی وی زما خدا سار شی یو دنیا کی واپس شی بلی سار شی اس بسکے دیو جن خدارا چماس خوتن شی وایا مانا چکم زیادتی شوی دی تانا چکم خزی زیادتی شوی دی ما تا تا معاف کرو اچھا مان کم دیاتی شوی دے تم آپ کا سپتہ نہ لگی سار لکم جوان دیو کم رو نو کم مڑ شوی نو دا خز حق بدر بنی نہیں زمان خیال سر غٹا خبر دا خان ولی حالتا پختو دا ولی تمہر بی غیرتو بسوک کئی زابو جالا جی سب سر دا غیرتیانو زیشتے تور سر دا واشوی نہ غیرت پتہ بالتا لگی چکل آلتا لاڑو دا مخید سے زیدے چستا قومیت ضرورتیا ستا ڈالا پالٹی ستا مال ستا جیداد ستا بغلی سش شید حرامی نہ پکاری آلتا دا چازور شتے نا نو چا دا چازور آلتا چلی گی نا نو دیو جنا نن پزان پردی حقونا ختم کا اپستا او دکیے گا پاشوی نو چاہتا زان بے غیرتا نخ کاری انہوں دا خصیبہ کو خان انہوں دا خصیبہ سچے لوگ کنو اگر تا تختا حق ماف کی
ته به هغې ته خپل حق معاف کړې. دې کې د دلتوب مخکل سره خبره نه ښکاري. هغې سره تا ظلمونه کړي وو، تا معاف کړه، دا هغې ته معاف کړې. تا زیاتې کړي وو، هغې ته معاف کړې، او هغې کړي وو تا معاف کړه. دې کې خو زما خیال سره بېغیرتوب څخه خبره نشته وي. که ته وایې نه نه زه په دې سیند لو کېږم، نو لو شه. سیند زموږ نن سبا جذبه کې دی، څوک چې ځي که نه ما سره ځئ جنبړي د پل نه به مو دنګوم، دا یخ کنګل زړه به مې صفا جنتیان به یې بیا پوه شوي. هغه شی دی. الله اکبر. هم وازواجهم دو بیبیانې فی ظلال سورو کې به وي، علی الارائک کرسو بنې به وي، علی الارائک صوفه سیټونه. نننۍ معنا دا ده، نن صوفه سیټونو باندې خلک کي، علی الارائک پالنګونه، صوفه سیټونه، بینچونه، بینچونو باندې هم کینی که نه، دا ټول تی مراد. علی الارائک ځایونه د ناستې. اوهو دو بیبیانې سورو کې په کرسو باندې، صوفه سیټونو باندې، پالنګونو باندې، متکئون تکیا به وو. تکیا هغه څوک وایي چې غم پې نه وي. ښه هلکه میلمه ډډه ولګوه، ته دې بالغ هلکه بالغ ورته بل کېده چې میلمه داسې ډډه ولګوي. کوربه ځي پخوا به یې چرس غلاو زغلاو زغلاو زغلاو، هیله به یې چې ته څه دی کې میلاو شو حلال به یې کول. میلمه څه ډډه ته به څه غمي نه، دقسې ته د الله میلمه یې ډډه ووه کښېنه. ولې دلته څه وکړه، ښه دلته جریبونه د خلکو لاندې کړي، هلته ته یې ډډه وایي. ډډې وال پکې نشته، وټو غربول کرو بس. هلته بیا ډډې مډې نشته. ښه ډډ په ډډې، ډډې په ډډې به دې واړئ، ډډې په ډډې به دې واړئ. علی الارائک کرسو باندې، صوفه سیټونو باندې، پالنګونو باندې، متکئون تکیا وونکي به وي. هلکه پاسه څه ډډه دی والده کار کوو، اوزګار سره ډډه وي. ښه هلکه تاسو ډډه وول نه ناستې، پاسه کار کوو. نو دنیا کې ډډه مو کار وکړه، هلته رور ډډه ووه، مزې کوه. پوه شوې. لهم فیها فاکهة، دوی لوه په دې جنت کې میوې وي. میوه د خوشحالۍ شی دی، سړی خوشحالېږي ورته. ولهم وي به دوی لره ما یدعون، هغه چې دوی غواړي. ته چې څه غواړې هلته شته. چې عالم ته وي چې سګرټ به وي، وی صاحب هغول خو ضرورت د دې به نه راځي. که ستا ضرورت راشي ته وغواړې، خو دې لګولو لبا خو د جهنم ته لږ تله راځي. نو چې تا هغه نیول وسوځې سړیه، لږه ګزاره کوه. پوه شوې. ځینې وي یاره جي هر څه به خو نسوار به پکې ته خو نه وي که نه، سړی دا ګندګیانې هلته ضرورت یې رښتې وي. پوه شوې. ضرورت یې رښتې دی، څه ضرورت دی. کوشش کوئ چې نسوار خو د سره پرېږدئ. چې هیله بوډاګان شوی غاښونه ووتله که نه، چې دې ګیرې باندې کته بیږي، یا زما د توبه یا خدای پاکه. او دومره حرامي شی دی چې نن نه 40 کاله مخکې ما پریښي دي، نن مې ورته زړه کېږي. دومره حرامي نشه ده. په سن 85 کې ما پریښي دي. پوه شوې. کتاب تناسو مخله کې توکاڼې جمع شوي دي. اوس پاسم چې د توکم به د نه استاد راغی، دا توکاڼې ما ټول تیر کړو. ما یاره دله سړی وایي چې پې نن نه باید باد به یې واخلي، دا په څه ګن وخت. پوه شوې. نو دا سړی اوس خو ته داسې چرک چې که نه کړکۍ نه اخوا داسې کرک چې هلکه دغه ته کړکۍ نشته، دیوال به ولړې. دا د چرتي سړي توکل دي. ځنه سړی چې نیغ پاپله وتې کړي چې بل په پوزه لګېدلي. پوه شوې. ځنه شیشه میشه نه ګوري، صفا ونی که نه را پرېږدي والا چې پورې ته دا شیشه وه، شیشه نه وه، تا کې نشه وه، شیشه وه. لږ ځای نه ځای ګوره که نه، او چې داسې توکه او داسې توکه. نو چې خامخا یو سړی اخلي، نو د خلکو مخکې توکل دا ښه کار نه دی، دا یو مکروه کار دی. څه خیال ونه سره څه شی کوئ.
خو بهتره داره چې پرې بدو ما پرېښي دي سړو اول فرصت کې تبلیغیان چې وي نو ته یې پرېږده که نه چل کېږي پوه شوې بېغمه به یې سړي الله اکبر وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ وَبَدُّلَ اللہ اکبر پنجاب کے عالم تقریر کہو پنجاب والا خلق د دې چیلم شوقیان دي حقه داسې لشل ناسي که نه هغه اوږد چیلم یې دي هغه دا زموږ تاسو چیلم نه دی هغه یو ته ورته کېږو هغه راکاږي هغه دې بل ته ټیل وایو داسې راچورلي غټ شي دا یو سم نیم کیلو تماکو پکې پراتی هغه مولا سره ډېر د جنت خوشحالی بیان کړی هغه مولا جی حقه ملے گا چلم به پکې هغه یې رورا د دې به تا ته ضرورت نه راځي او زه قسم سره وایم که ستا زړه وغوښتل چېرته نه به غواړي خو که وغوښتل وي به ځکه زما رب وایي ولهم ما یدعون وی به دوله دو چې څه غواړي نو که ته غواړي نو یي به خو زه ته یقین سره یم دی چې لوګو موګو ضرورت هلته نشته لوګي اخوا جانم کې ډېر دی لوګي سره چل کېږي وامتاز اليوم سلام دا د سلامتیا والا رز دا او سلامتیا وینا بھئی قولا وینا بھئی سلام منگ مزنباد ویو اللہم انت السلام اللہ ستانم سلام دے ستا طرف نے سلامتیا دا تو سلامتیا ورکو ان کے سلام اللہ طرفنا پا جنتیانو بانی سلام بئی قولا من رب الرحیم دا وینا دا رب رحم والا ولہم ما یدعون قرآن کے بل دے رازی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ولکم فیہا تاسل بید جنت کی ما تشتہی انفسکم آچستاسو زڑغواڑی ولکم ابھی بتاسلا فیہا پد جنت کی ما تدعون آغا چغواڑائی نزولا من غفور الرحیم مل مستیاد درب رحم والا نا سلام او فرشتے با پنیکانو منتی سلام وی کلچ در نیکانو خلق روحونا اخلی قرآن ذکر کئی الذین تتوفاہم الملائکۃ کسان چجاوی روح با فرشتی اخلی طیبین پاک بئی یقولون وائی بدوی سلامون سلامت یاد علیکم پتاسو ادخلوا الجنہ زی جنتا بما کنتم تعملون پس سبب دیاغی چتاسو دنیا کی اعمال کری عملون ہم کریو دھاتے آقی بدلا دا دارنگی جنتیان با خپلکیم پیو بل سلام وی قرآن ذکر کئی دعواہم فیہا سبحانک اللہم
پیشکشی به د دوی په دې کې دای پاکی د الله تعالی را وتحیتهم فیها سلام د دوی دعوا په دې جنت کې خبرې چې دوی کوي سبوي سبحانک اے الله ته پاک ګوره تا موږ د لوی عذابونو نه بچ کړو پاک الله وتحیتهم یو بل سره ملاقات کے پیشکشی بدوی سی سلام سلام وآخر دعواهم اور رستنے خبر د جنتیانو بدائی چکل مجلس برخاست کیگی ان الحمدللہ رب العالمین صفتنا د خدای توب اللہ لردی چه رب دے د مخلوقات فرشتو طرف نہ سلام د جنتیانو آپس کے پیوبل بن سلام دارنگے پا جنتیانو منی دا اللہ تعالی سلام اللہ اکبر نو ټول خوشحالی بھئی جنت کی دی خوشحالو لدل تلک کڑاو با تیرول رازی خان دل تبا کڑاو تیرول رازی نبی علیہ السلام یوزل تپوسو کو چا خوب لیدل لے صحابو یا رسول اللہ منگ نے دے لیدلے ویما بیگا خوب لیدل لے ز خوب کی جنت تا ویلارم نبی علیہ السلام فرمائے دا نبیانو خوب وحی وی ز خوب کی جنت تا لارم ما چې د سیو قتل ورته یو حوض دی حوض په کناری یو حور ناسته ده یاره مې د جنت ته حور صفتونه کیږي لږ نږدې نه ګورم چې دا څنګه حورې نبی علیہ السلام مې زه یو څو قدمه دې حورې طرف ته روان شم زه چې اخوا روان شم دا حوره پاپله لاړه اخوا یو ملغلره د دې کورو هغې کې ننوته ما نه لیدله نو ما تپوسو کو چې دا حوضونه او دا مزې او دا بهتر ځایونه او دا حورې دا ځای د چا دی دا زه کوم ځای ته راغلی فقیل لی لعمر رضی الله تعالی عنہ ما ته وویلی شو دا ستا ملګری عمر د پاره دا حوره دا حوضونه دا تا چې کوم ځایونه ولیدل دا ستا صحابی عمر د پاره وی زه एकदम واپس شم مې عمر غیرتی ری خپه بشي نبی د عمر سے پسترګو کی اوخ کی رالی اے د الله رسوله ته خو زمونږ د پلار په ځای باندې موږ به پتا باندې یعنی خپه کیږو چې دی زمونږ کور ته راغی ته خو زمونږ د پلار په ځای په پلار خو څوک خپه کیږي نه صحابه دغه خلکو ښه او چا چې صحابو ته بد ویل دي هغوی اوس لګیا دي ځان ټکی لګیا دي ښه دا سیزن دی دی هغوی دا لکه د ماشو سیزن راځي د مچانو سیزني دا اوس د دو سیزن دی نو دې کې دا په ځان باندې راایښي دي دنیا کې داسې عبادت او خیا چې په ځان چړکی کېره دا تا ته خولی چاله غم دی په حسن حسین خپه کېږي نو حسن حسین شهیدان شوي دي د جنت توتیان دي غم رسېدلی دی څوارلس زمانې تېرې شي په سوونو کاله هغه غم هغه وخت سره ختم شو غم کې به موږ صبر کوو موږ ته د نبیانو سنت دا معلوم دي په غم کې ګریوان سیرول دې باندې خو نبی علیہ السلام لعنت لېږلی نو دا چړکی راغستي دي نو موږ وایو د ترقۍ دور دی په دې چړکو چاکوانو نه کېږي او دا خو ډېر د ترقۍ دور دی پخوا به په چړکو په تورو چاکوانو خلکو یو بل واجه ٹھیک شوه اوس ته ماچیرې ټینکونه دي کلاشنکوپې دي هلکه یو بل ته وناسی په دې جلوس کې را تراړو لګوئ موږ به د نوم خلاص شو او موږ به تاسو زر د خپې نه راکاږو کته دریاب ته به وغورځو پوه شوې که پوه نه شوې دا کوم عبادت دی کافر را پورې خاندي په ځان چړکی کېره ځان سیروه چې کوم دی موږ ته
د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د مخکنو نبیانو نه دا سنت پاتې دي چې په غم کې به صبر کوو او په خوشحالۍ کې به شکر کوو. په غم کې صبر او خوشحالۍ کې شکر. اوس راله په غم کې هغه ځان په چړو وایي، خوشحالۍ کې اوچتېږي لګي یا خدای پاکه نور څه کې په سپینه ګیره بوډاګان ګډېږي. دا د بوډاګان لغونې ګزاره کوئ. بیا د ځوانانو ته به پیغور جوړ شوي به سړیه موږ ته دوبه دي دو په دې بوډاوالي کې څومره تقدي ندین کوي موږ په ځوانۍ کې دوی ګډا ته نه پرېږدي. نو دا د خلکو د پیغور د وجه نه تاسو پکې اډو مه ګډېږئ. چا واده د زویه د نصي که نه نیکه دې نه ګډېږي. هېڅ ضرورت نشته او ګډا څخه کار خو نه دی. تبلیغ جماعت علماء لیکي د ریوان مشران هغوی پٹھانوں تمہیں ناچنا کس نے سکھایا، تمہارے بڑے تو دین کے لیے ذبح ہوئے. ستاسو مشرانو د دین جنډه اوچته کړې ده، دین د پاره ذبح شوي دي او تمہیں ناچنا کس نے سکھایا. تا اوس ته ګډا چا وښولا؟ ستا خو تاریخ د ګډا نه دی سړیه. ته په څه کې رالی د بېغیرتو کار دی شروع. هغوی پټھانو تمہیں ناچنا کس نے سکھایا. واشوي ته ولې ګډېږي؟ دا اوچتېږي را لګي بس غوبل به جوړي چې کوم دی. څو میاشتې مخکې د یو واده نو داسې اوچتۍ ځوانان جمع شوي که نه داسې دا شواله نه دی دا خوار شوی دا تباه شوی دا اوس چې واده دی داسې اوچتۍ داسې بېرته دغه که چې لاس نه خطا شي چې کته ولګې جمله یې نیمه شوه. ما اوس مزې کوئ اوسې ګنډی اوسې ګنډی نو دا څه طریقې دي. ځینې په ودونو کې په چا واده دی په هغه باندې د چرګ یا اګو ګزارونه کوي. یاره لوی د غیرت کار دی. لړلې راغلی او لړلې لاړ واده څه ملک یې ولړ. یا خدای پاکه دا بې دستونه لګېدلي او ځینې بې غیرتوب دستور دا دی چې د سخر کره ورته جامه بدلی. د کلي جنکۍ ځوانې جمع شېري پردي هلکه نه کمیس پرتوګ وباسي او د سخر کور کې ورته جامه بدلی. واه فرید په پښتو ستا باندې غیرت آفرین. پردي ځوان سړي نه پردی ځوانې جنکۍ جامې وباسي او زړې ته د خپل د جامې چې دي هغه ته وباسي او د سخر کور جامه ورته اغوندي. کم شرم د دې ملک. نږدې ورځو کې یو ځای کې یو سړي واده وکړو. ما ته کلي نوم هم معلوم دی خو اوس نشو نټ ته څه ویو. کونډشیو واده وکړو. یا خدای پاکه چې کونډشیو واده وکړو نو انګین دي ګڼ شوي دي هغه انګین دي رالی او دا خپلې برقې د قبر له پاسه یې وغورځولې. برقې وغورځولې چاته تپوس وکړو دا ولې وی دا اوس د دې زړې ښځې ککری به ډک کړی نو موږ برقې غورځولې چې اوس ستا خاوند بل واده کړ دی لہذا ستا که ککری چوي نو چوي دي. یارونو خدای ته وګوره داسې د هندوانو رسم راغستی دی. دا نن کوي نه ته خبر نه که نه ته خو ویله بس بار پالک اخله کور ته پالک شته که نشته خو خپله مې خطا شوه. ټول رسمونه رواجونه دي. افته شوي د سړی مړ دی هله لاړ شئ بازار نه فروټ راوړئ. ولې ستا د پلار افته شوي د مړ دی اوس فروټ راوړه او خبره ختم. فروټ راوړي دا د کلي خلک فروټ وخوري څه چل دی د پلانکي پلار مړ دی نه د هغه پلار مړ دی ته فروټ خوري. اسو دا مسلمانی نه خدای لحاظ کوي. موږ ته د نبی دین کې دا قصې نه دي معلومې وي. دا تا چې کومې نه جوړې کړي دا ګڼې زه په بلې غاړې روان شم. دا د هرې علاقې ګڼ رسمونه دي ګڼ رسمونه دي. قرآن وی امتاز الیوم جدا شئ نن ورځ ایها المجرمون مجرمانو. یا الله دې موږ دغه ډله کې نه راولي چې اعلان وشي جدا شئ نن ورځ او مجرمانو. الم اعهد الیکم
او مجرمانو لا ابن مسعود فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض مجرمان بداسی قیامت کے دوی با پیو صندوق کی واچول شي د اوسپنې صندوق کی دیتا با دا صندوق با پدرا بن کی دا صندوق با پبل صندوق کی واچول شي آغا با پیرا بن کی او جہنم تبے ٹیل وئی گرانا بنشی سلاس ما سزا جسر سلامبو مامبو پکیو ہوئی کن اجا صندوقونا ڈبل دو بن کی او غرزی ورطا گرانا بشینو معافی اللہ نغواڑای پردی حقونو سر مزای ظلم سر مزای شاید اللہ تعالی منگتاو سر آسانتیاو کی نبی علیہ السلام با دعا فرمائلا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اللہ آسانی حساب را سرو کی آسانی حساب را سرو کی کہ صحیح حساب تشو نبی علیہ السلام فرمائی تباہ شدہ سڑے کہ صحیح حساب تشوا طول تشوا نو بیا خو انسان تباہ دے بیا سری جدا شے نن رضی و مجرمانو علم آہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان فیلی نو درتا چیو دا آدم علیہ السلام اولاد تابداری دا شیطان با نکوائیں عبادت دا شیطان چانے دے کڑے خواہ دل تعبدون مراد سدے چی دا شیطان پسید پا قدم بنے بزینا بل جویو لا تتبیو خطوات الشیطان شیطان قدم بنے مزا شیطان قدم اگدی او پاگی تا قدم اگدی اے دادم بچو اللہ تعبد الشیطان تابداری دا شیطان با نکوائی انہو لکم عدو مبین دا ستاسو دشمن سرگن دا شیطان ستاسو دشمن سرگن دے وَأَنِ بُدُونِ زما تابداریو کہے ہازا صراط مستقیم دا لار برابر دا زما تابداری اللہ تعالیٰ فرمائیو کہے شیطان تابداری با نکوائی ولی وَلَقَدَ ظَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا دی شیطان گمراہ کڑی دی مخ کس تاسو نا ڈالے ڈیرے تاسو نے مخ کنی گمراہ کڑی دی افلم تکونو تاقلون اے تاسو کیا عقل نشتی ہاذی جہنم دا دوزخ دے اللتی کنتم توعدون آج تاو سرا لوت شویلے اسلو اليوم دن نشے ورطا بما کنتم تکفرون پسو دے آگے چتا سو کفر کاؤ نبی علیہ السلام انس وی منگ نبی علیہ السلام سر روانو لاری بن روانو نبی علیہ السلام ناساپی وہ خندل نمنگ نے تپوسو کو ما ولی او خندل یا رسول اللہ من سے خبر یو تا ولی او خندل ما تا دے خبر دو وجنا او خندل چھ انسان با قیامت کی اللہ تا اوئی اے اللہ پاکا تا مالا آمان دا ظلم نا امان را کڑے رے ہاو بالکل وی دا گواہان چھ پماتی روزی دا فرشتے وغیرہ دا ما سر زیادے کی دروغ گوئی کئی پمامن دا دلتا ناڑا میں چھ سکئی کنا دے با تک سے بکواسل تم کئی دا دا خلا دا چھویر دا دروغ رونو دروغ مو آئے دنیا کی فَإِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِي رشتیا نجات اور کئی او دروغ سڑے ہلاکی دروغ کے دا ہلاکت نے علاوہ شیشتے نا اے وہ دا مسلمانان وہی دا دروغ نا بغیر نن زبان نے کی گی ہوئی تو دے اللہ نزیت پوئی گی اللہ وہی پا دروغ نے کی گی تو وہی پا دروغ کی گی پر رشتیاؤ نے کی گی اے اس تے چاہو منو نبی علیہ السلام وہی رشتیا نجات ورکی رشتیا خلاص والے ورکی شیخ عبدالقادر جیلانی روان دے مور
دی وړوکې ونې لېږل دی څه کسان ځان له دین زده کولو له تله دی هغو سره کو دا خو اوس خدای فضل هر ځای کې ملا میلاویږي پخوا دا شی نه و په ملکونو پهنې به تلل څوک دین به یې زده کو شیخ عبدالقادر جیلانی نابالغ ماشوم بچی دی مور ورته بچیا دا روپۍ دله دې کمیس په دې لستوڼي کې ګنډمه بیا کې پکارېږي به درله وی ټیک ته مورې جو وګنډلې وله او یو وی تا ته بس نور نصیحتونو ماله ټیم نشته خو بچیا دا یاد ساته چې دروغ به نه وای پوه شوې وی او مورې وی اسمان کته راځي ځمکه بر راځي خو ته به دروغ نه وای وی مورې ډېره ښه ده لاړل دی باندې ډاکوان پېښ شله تاریخ کې راځي ټول سامانونه یې واغستل تالاشیانې واغستې دا ماشوم تالاشۍ نه بغیر پاتې شو دته یو ډاکو راغی وړوکیه تا سره څه شی شته وی ما سره دا روپۍ دي زما مور ماله یې دې لستوڼي کې ګنډلي دي کده نه ویلې نه اغستې چا ماشوم و څه ګمانو د چا هغه دا هلک بوته وی داسې رښتیا هم څوک وایي لاړه خوا ډاکوانو مشر چې و چیرمین صاحب هغه ته یې بوته وی داسې واقعه وشوه بچیا تا دا رښتیا ولې ووي هغه مشر ډاکو ووي وی ما ته زما مور ویلي چې زما زویه نور نصیحتونو ټیم نشته خو اسمان ځمکه که خوځي به ته به دروغ نه وای نو ما دې لږو روپو له ولې دروغ ویم ما مور سره وعده کړې ده زه به دروغ نه ویم په هغه مشر ډاکو اثر وشو د ماشوم د رښتیاو ټولې روپۍ د ډاکوانو د قافله وه روغه د تلونکو کسانو قافله وه د دې ټولې قافلې پیسې ډاکوانو واپس کړي توبه تایب شله او موږ هم تاسو سره زه دین زده کوو دروغ رښتیا کار کوي که نه کوي کوي ښه او کوي داسې نورې قصې دي خو اخوا ګړی وي نه ماسپښین دی وي پوه شوې دروغ کار نه کوي رښتیا کار کوي ما ولې وخندل ما ځکه وخندل چې انسان به وایي زه دا ګواه نه منم نو الله به وایي ته د چا ګوی منې وی زه خپله وی ښه نو بیا قرآن وایي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون نن به د موږ خوله بند کو لاسونه به یې خبرې کوي خپې به یې خبرې کوي دو چې دنیا کې څه کړي دي اوس خبره اوږدېږي سوره نور کې آیت دی او سوره حامیم سجده کې آیت دی چې د دو سرمنې به هم په دو باندې ګوی کوي ښه سرمنې به پې هم ګوی کوي عدالت عالیه د الله هغه ډېر اوچت دی بې انتها الله دې موږ ته سره اسانتیا وکړي نو دروغ چېرته مه وایه دا یو کس دی هغه وایي زما ورور بیمار دی